وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن وراء عن وفي قال حدثني محمد بن عبيد البخاري وابو كامل الفضيل بن حسين البحدري واحمد بن عبدة الزبيب. فدې سند کې د امام مسلم رحمه الله طریق استادان یو محمد دې او بل فضیل دې او بل احمد. دا حدیث چې نقل شوی دی دا په درې طریقو باندې نقل شوی دی. دا د محمد ابن عبید غبری حدیث دا په درې طریقو باندې نقل شوی دی. پسې دا دریم سند چې راغلی د محمد ابن حاتم هغه په یو طریقې باندې هغه نقل شوی دی او ورپسې سند چې راغلی څلورم سند هغه هم په یو طریقې باندې راغلی. د احادیثو شمار دو طریقې، یو د اصولینو طریقه ده. نو اصولینو دا طریقه ده چې یو متن والا حدیث چې څومره طرق او سندونو سره راغلی وي نو دا یو شمار کوي. لکه دا مذکور حدیث عند الاصولین دا یو دی، اگر که په مختلف طرق باندې راغلی او مختلف سندونو باندې راغلی خدا یو دی. د محدثینو طریقه دا ده چې دی هر سند هر طریقه جدا جدا هغه شمار کوي. دغه حدیث چې ذکر دی حدیث د جبرئیل چون کې دا په وو طریقو باندې نقل شوی دی. د محدثینو په نيت باندې دا و احادیث ځکه اول سند چې راغلی نو هغه په دوه طریقو باندې، دا دویم سند په درې طریقو باندې، دا پنځه، دریم سند په یو طریقه باندې، دا شپږ، او څلورم سند په یو طریقه باندې دی دا و. نو محدثین حضرات هغه دا و سندونه شمار. همدارنګه په دې کې منکرینو د حدیث لپاره هم جواب دی. لکه منکرین د حدیث وایي چې تاسو وایي چې فلانی محدث یو لک احادیث دا یاد کړی او حال دا چې احادیث کو یو لک ترسیږي نه، دا محدث څنګه یو لک احادیث یاد. نو موږ وایو اصل کې دوه طریقې دي، یو طریقه د اصولینو ده، یو د محدثینو ده. چې دا فلانی محدث یو لک احادیث یاد کړی دا په طریقه د محدثینو باندې. ځکه محدثین چې کوم حدیث په څومره سندونو باندې په څومره طرق باندې راغلي نو هغه جدا جدا شماري، نو هغې په نیز باندې احادیث لکاو ته رسېږي. اگر که د اصولینو په نیز باندې دا حدیث بیا لکاو ته دا نه رسي. دا محمد بن عبید غبری ابو کامل دا کنیه د فضیل بن حسن جهدری. نو دا جهدری دا د دینو فضیل بن حسین دی او احمد ابن عبدة الزبی دا درې استادان د امام محمد امام مسلم رحمه الله دی. قالوا دا درې واړوي حدثنا حماد بن زید، دا حماد بن زید دا مدار د حدیث دی، مدار د حدیث حماد دی. هغه به وکي عن مطر الوراق، د مطر وراق نه دا مطر ابن سهمان دی. مطر وراق ورته مطر ابن سهمان ابو رجاء د دې کنیه ده، دا د خراسان دی. هغه نو وروسته دا په بصره کې پاتې شوی او دی وجه نه دی قران کریم باندې کله ذکر دې ته وراق ویل کېږي، مطر وراق ذکر دې په قران کریم لیکل په اوراق کې ذکر وراق باندې مشهور. هغه رسمي د عبد الله بن بریده د یحیی بن عمرنا قال دا یحیی ویل ما تکلم معبد، هر کله چې خبرې وکړي معبد بما تکلم به
هغه باندې چې خبرې وکړي دي معبد به په دې سره په شان القدر په شان د تقدیر کې انکار کول د تقدیر نه چې د تقدیر نه انکار وکړه خبرې معبد جوهانی وکړي انکرنا ذالک منګه منکر وګڼل ذالک الذي را وینا ناشنا وکړل چې تقدیر کو ثابت دی پنځه د اهل سنت والجماعت علما او محدثین باندې دا معبد جوهانی ولې تقدیر نه انکار کوي چې تقدیر نشته قال يحيى وي فحججت انا حج کول ما حمید ابن عبد الرحمن حميري حجه فحج کول ترى مخکې روایت شک راغلی چې مونږ یا حج کول یا عمره په دې روایت کې تصریح شوی ویره د شک نه چې مونږ حج کول مونږ حج کول حجتن 50 سره په حج کول ترى وصافو او چلول دي دا محمد او فضيل او احمد الحديث حديث لرا بمعنى حديث كامت فمعنى ده حديث كامت باني واسناده اسناد حديث كامت باني وفيه بعض زيادة دې کې بعض زیادت او نقصان احرف او نقصان د حروف دي صرف زیاده نقصان راغلی دی باقي حدیث هغه حدیث دی چې کوم حدیث ده تحمس اوه ومن قراءة محمد بن حاتم قراءة لنا عبد الله قراءة عظيم قراءة عبد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكرنا القدر من وتيات التقدير وما يقولون فيه هغه خلف دې کې ورنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه سره مخامخ شو مو په جواب خلدي د تقدير نه انکار کی معبد جوهنی مو تیار کړ فرقه کا وقت الحديث روایت کړي د حدیث لرا کیسه کړي د حدیث دنه حدیثهم پشان د حدیث د محمد او د فضیل او د احمد پشان عن عمر او روایت راغله د عمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زياده فديك یو شی د زیادت وقد نقص منه شيئا او شيء نقص شویری سبب زیادت او نقصان د باقي حدیث مغه حدیث چې کوم مخکې راویان وایي دا حجاج شاعر دا حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقفي ابو محمد دې کوټیا دا د بغداد اوسیدونکی نو قال حدثنا يونس بن محمد هو قال حدثنا المعتمر ابي الوكيع عن ابيه يحيى بن عمران عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم فشان ده حديث دي چې مخکې ذکر شو د محمد بن حاتم د حجاج او د محمد او د احمد او د حميد وایا نو قال زهير وي ما ته حديث ذکر کړي اسماعيل ابن ابراهيم هغه ورته عن ابي حيان ابي حيان الذي خپل يحيى بن سعيد بن حيان التيمي دا د کوفي اصولین کړي هغه ورته عن ابي زرعه دا کنیه ابي زرعه بن عمرو بن جرير هغه ورته د ابو هريره رضی الله عنه دا ابو زرعه خپل نوم حرم مسعود بن عمرو بن عمرو یا عبید الله عبد الرحمن هغه ورته د شان ابي زرعه عبد الله بن عمرو بن جرير یا عبد الرحمن بن عمرو بن جرير یا عمرو بن عمرو بن جرير نو عربو دا عادتو چاغي و د پلار نو هغه کې فضله په زوی باندې د نکونو دا به کې فضله په شا باندې کومتی باندې قال ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام یوما یورت بارزا للناس نبی صلی الله علیه وسلم کارو صحابه کرام ته ورو ظهور ته ویل کېږي نبی صلی الله علیه وسلم دا څه دې ناس چې ټول صحابه کرام ته ښکارېدل دا طریقې باندې ناس نو ورو ظهور ته وی وتر الارض بارزا وبرزول الله جميعا نذا ټول خلق الله تبارک وتعالى ښکارش وتر الارض بارزا وبرزت الجحيم ولما برز لطالوت نو دلته معنا د بروز هغه ظهور صحابه کرام ته نبی رسول الله دا طریقې باندې نه چې ټول صحابه کرام ته ښکارېدل نو فاتا رجل پیغمبر علیہ السلام ته وسره را وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله پیغمبر مل ایمان څه دی مخکې حدیث دا چې کوم عمر دې نه نو روایت راغلی
البته اسلام مخکیو دا ویل چې اسلام انقیاد ظاهری دي اعمال ظاهری دي دا آسان دي او تعلیم طریقه دار چې طریقه د اسهل نتیجه ده اصعب ده نو آسان نه شروع کیږي او دلته ایمان مخکې کړي ځکه ایمان دا د ټول د لپاره اصل دی بنا بر اصالت ایمان مخکې کړي قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان تؤمن بالله یا غدار ایمان چې ایمان په الله راوړي او ملائکه الله په ملائکه باندې او کتابه یا وکتبه الله په کتابونو باندې او لقائه الله تبارک وتعالى په ملاقات باندې ایمان راوړي ولقائه الله په ملاقات باندې ایمان راوړي ورسوله او الله په پیغمبران ایمان راوړي دلته جمع په مابین ایمان بلقاء الله ورست بالبعث رضي وتؤمن بالبعث الاخر او ایمان راوړي پورستنی او چې د بعث باندې اوس ایمان بلقاء الله او ایمان بالبعث ځکه چې الله سره ملاقات کیږي خلک قبرونو نه پورته شي الله سره ملاقات کوي هغه معنا په بعث معلومه ملقائه او بعث دواړه ذکر کړی دا مقرر ذکر د لقاء الله او لقاء بالبعث دا دواړه یو شی ذکر لقاء الله دا ایمان بالبعث کې داخل نو لقاء الله ته ضرورت متدا جواب وکړه چې لقاء صرف حاصلې کې په دې سره چې سړی نقل شي دارالجزاء او بعث دا غین ورسته وی چې کله قیامت قائم شي هغه وخت بعث شي او ته چې دنیا نه نقل شي دارالجزاء ته نو دا لقاء داخل شي یا دا جواب وکړه چې لقاء دا بعد البعث وی کله چې حساب بعث وشي د انسانان د مخلوقات قبرونه پورته شي حساب کتاب چې دا لقاء دا لقاء او بعث دا استشری دا چې کله د مخلوقات د قبرونه پورته کیږي دا بعث دا بعث او دا اغین ورستا چې کله بیا حساب کتاب کیږي دا لقاء الله نو دلته مراد د چانه لقاء نه رؤیت د واجب تعالی نه دی د لقاء نه د واجب تعالی رؤیت په دی باندې امام ذکر رؤیت د واجب تعالی دا یو سړی قطعی نشي ویلې چې زب الله تبارک وتعالى وینم ذکر د واجب تعالی رؤیت دا مختص مؤمنانو ته ورځ د قیامت کې د الله پاک ملاقات دا به مؤمنان او انسان په دنیا کې دا نشي ویلې چې زب الله سره ملاقات کوي ذکر انسان خاتمه معلومه نه ده چې زما خاتمه په څه باندې دي دې چې ټول عمر نیک اعمال کوي خاتمه بیکارش خاتمه خراب شي نعوذ بالله خاتمه خراب نه نو ځکه مراد دې نه د واجب تعالی رؤیت نه ده ځکه مؤمن مسلمان دنیا کې تصدیق نشي ویلې چې زب الله سره ملاقات ده نو معلومه شو لقاء جدا دی او بعث دا جدا دی او بعث سره قید اخر ولګل بعث الاخر سوګي دا مبالغه د ایزه د ډېر اهتمام د وجه نه چې بعث د قیامت داسې نه مراد او سو وینا یو خروج انسان د دنیا ته د انسان چې دنیا ته راغله دې ته بعث من الارحام دا ویل دې ته بعث ویل چې دا بعث من الرحم دی چې د مور رحم نه انسان راوته دنیا ته راغله او خروج د انسان د قبر نه د حشر لپاره دا بعث من الارض دی دا د زمکه نه راوتل دي ځکه بعث ته د اوله ګول چې بعث اخر ته نه مراد دي د زمکه نه راوتل ته نه مراد دي دې لپاره چې د بل تبعث ویل کېږي بعث من الارحام دې ته بعث اشاره ده چې دا بعث نه مراد نه دی د زمکه نه بیا راپورته کېدل دغه ته نه مراد قال یا رسول الله دې رسول الله پیغمبر عمل اسلام څه شریعت قال نبی اسلام فرمایي الاسلام اسلام دا ان تعبد الله چې عبادت الله تبارک وتعالى وکي ان تعبد الله چې عبادت الله تبارک وتعالى وکي ولا تشرك به شيئا الله سره شریک جوړ نه کی وتقيم الصلاه المفروضه او قائم کی منځ فرض من قائم کی دې ته ویل کېږي اسلام تعبد الله
حدیث د عمر رضی الله عنه کې تعبیر د اسلام نشي او ان تشهد ان لا اله الا الله په دې سره تعبیر شي او دلته تعبیر ک ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا دې کې اشاره دې ته شو چې مراد په عبادت سره دلته چې ذکر شوی په حدیث د ابو هريره کې مراد کې نه عبادت نه کلمه د شهادتین ویل دي چې ته شهادتین وې او کلمه د شهادت وې دغه نه مراد خو ټول کې تعبیر دلته راوی په عبادت سره کړو نو ځکه وضاحت وکړه عبادت چې ولا تشرک به شیئا د الله عبادت وکړي د الله سره شریک جوړ نه په روایت د عمر رضی الله عنه کې د احتیاج موجود نو ځکه شهادتین دا اقرار کوي چې لا اله الا الله دا مستلزم دی لره چې الله سره شریک جوړه نه او چون کې دلته د عبادت ته مراد مستلزمین معنا د لا اله الا الله را نو تعبیر راوی په عبادت سره کړو نو ځکه اې دی ولا تشرک به شیء عبادت طاعت ته ویل کی چې د الله پاک تابعداري وکړي سره د خشوع او صوبه مراد د عبادت نه معرفت د الله اقرار د الله په وحدانیت عبادت دادې چې الله په جنا د الله په وحدانیت باندې اقرار دا وکړي چې الله یو چې کله عبادت په معنا د اقرار سره واخلو دی وحدانیت الله دا تقیم الصلاه وتؤدي الزکات دا عطف شراغله په دې باندې دا عطف د صلات او زکات شوی دی دا ټول څه په اسلام کې داخل دي په عبادت کې چې جن په اسلام کې دا داخل نو دیو جنا دا په باندې عطف شوی ځکه دا ارکان د اسلام نه دي نو تعبد الله الله تبارک وتعالى عبادت کا عبادت الله تبارک وتعالى نو صلات صوم زکات دا په باندې ځکه دا په اسلام کې داخل دي نو ځکه دا په دې باندې عطف جاګر کا په عبادت کې داخل نه او دا درې سيزونه ذکر کړل شو ځکه دا ارکان اسلام دا شعائر د اسلام او دا باقي څومره سيزونه دي ادا زکات او د صوم او د مانځ په دې پورې منحقات یا مراد د عبادت الله طاعت مطلقاً مراد تعبد الله مطلقاً الله طاعت نو به په دې معنا سره څومره وظایف د اسلام دي ټول پکې داخلي دي بیا عطف د صلات زکات او د صوم چې دا عطف شوی دی نو ذکر د خاص بعد العام دی دې کې تنبیه دا په شرافت د چا د خاص باندې په مرتبه د خاص او کله عطف د خاص کې په جواب عام باندې اشاره علود مرتبه تا او شرافت ته اشاره لك واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ذکر النبيين کې پیغمبر علیہ السلام نوح علیہ السلام ټول داخل دي او بيد دي انبیاء او ذکر شوی اشاره د شرافت دي انبیاء علیہ السلام انت عبد الله د الله عبادت وکولا تشرک به شیئا د الله سره شریک مجوړوا عبادت نورستا ولا تشرک به شیئا ذکر کو ذکر کافران ظاهرا د الله عبادت کوي الله منی مشرکان د الله عبادت کوي او د الله عبادت سره د الله سره شریک پیدا کوي د بوتانو عبادت مو سره کوي ودا د الله پاک سره شرکا دي نو دی وجنه د نفي وشونا عبادت د الله او ولا تشرک به شیئا د الله سره به شریک نه جوړه د مشرکانو په شان ته هم نه کېږي چې د الله عبادت کې د غیر الله عبادت کې چې عبادت کې یوازې د الله عبادت پکې غیر الله عبادت دا باندې وتقيم الصلاه مکتوبه او قائم کا منفرد وتؤدي الزکات المفروضه او قائم کا هغه زکات مفروضه وتصوم رمضان او روزه د چادر رمضان ونیسا وتصوم رمضان روزه د چا رمضان صلات سره قید د مکتوبه ولګول ځکه دا مونږ دا فرض کړي الله په خپل مقرر وخت کې ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او بل حدیث کې د دې توصیف په مکتوبه باندې راغلی اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه چې کله اقامت د مانځه ویل شي
د فرض نمازبان نور مون باندې کې صرف فرض مون باندې افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل. انت حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې د فرض مون نه بعد بهترین مون د شپې مون د عبادت کې تهجد کې دا ریا نه خالی وي، دا د سمعت نه خالی وي، خلق تخودل نه خالی وي، دا بهترین مون دی. او به زکات سره قید د مفروضه ولګو چې ادا کا هغه زکات چې پتا باندې فرض شوی دی یا هغه زکات چې مقدر دی الله پتا مقرر کړی دی. مفروضه سره یا اشاره وکړه احتراز په زکات معجل. زکات معجل دار چې تابانه زکات فرض دی، حولان حول نه شوی، کال تیر شوی نه دی، نو تابانه زکات واجب نه دی. کورکین ورکول مخکې د کال پوره کېدل نه جایز دی، په در باندې فرض نه دی. فرض کی اشاره وکړه زکات معجل نه احتراز وکړه، نو ځکه مفروضه ویلې هغه زکات ځکه زکات چې کال پوره شوی نه دی ورکې دا په تابانه فرض نه دی. او د زکات او د صلات په مابین کې فرق ذکر په تقید کې، یو سره مکتوبه قید ولګول، بل سره مفروضه قید ولګول. د اشاره دې ته وکړه چې لفظ واحد مکرر رینشي، نو ځکه تکرار نه ځان اوساتلی وو چې مکتوبه قید ولګول او بل کې د مفروضه قید دا ولګول. نو ذکر تکرار د لفظ اشاره وکړه چې تکرار دا شنه دی چې دا یو لفظ نو دا مکرر رینشي، نو دې اشاره وکړه. او یاد تقید د زکات کو په مفروضه سره احترام او صدقې تطوعینا چې څوک نفلي خیراتونه کوي، نفلي صدقات کوي، نو هغه تم زکات لغوي ویل کېږي. ځکه زکات تزکیه ده، تزکیه پاکواله د مال دی. څنګه چې په فرض زکات سره پاکواله د مال لازم، همدارنګه په نفلي صدقات او خیراتونو سره د مال پاکواله هغه راځي. او مانځه ته نبی له صلوات و سلام او تقیم الصلاه چې ته قائم کې مانځه لرا، اقامت د مانځه دار، محافظت د مانځه وکا، خپل وخت کې وکا، به وخت مکوا. او یا معنا دا د اقامت دا معنا چې دا مون تام کا خپل طریقې باندې لکه څنګه چې شرعاً کوم طریقه راغلی دا په هغه طریقې باندې دا مون تام کدا مون پورا کدا وکا. دا اقامت الصلاه چې کوم شرعاً کوم طریقې باندې تر باندې شریعت دا ته حکم کړی دا مون کوا، په هغه طریقې باندې مون قائمول دې ته ویل کېږي اقامت الصلاه. نو قال یا رسول الله دې رجل اے الله پیغمبر بل احسان څه دی؟ قال پیغمبر اسلام فرمایي ان تعبد الله كانك تراه فانك عبادت الله ته کوا وې الله ویني، دا ته عبادت وکې. معنا دا نه په عبادت کې اخلاص کوا، عبادت کې ریا نوم نمایش مکو، صحیح طریقې باندې کوا. فانك لا انك تراه فانك تدري الا تراه كالله نوینه، فانه يراك كالله نوینه، الله خو تا ویني. نو قال رجل يا رسول الله متى الساعه؟ دلوي قیامت قائمه دي. قال نبی صلی الله علیه وسلم مسئول عنها بعلم من السائل. چانه تاسو کړه شوی دی هغه ډیر کوی نه دی چې تاسو کړه دا نه ماته معلومات نشته قیامت وکړي. سوال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صریح جواب دی نه د قیامت متعلق تاسو شوی. نبی صلی الله علیه وسلم چې لا اعلم، ما ته پته نشته، لا ادري ذنفه. نو مونږ وایو نبی صلی الله علیه وسلم صریح جواب ځکه نه وایي ځکه چې جواب غیر واضح الدلالت دې ذکر کړل دي چې خبردارې دې په دې باندې اشاره نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم د علم تکل چې هر سائل هر مسئول یعنی هیڅ چاته په دې باندې علم نشته دی. هر سائل چې راوه نه ته علم نشته او هر مسئول عنها چې راوه نه ته دې علم دا نشته. اي سائل کان و اي مسئول کان چې هر سائل وی سوال کې هغه ته علم نشته، هر مسئول نه هغه ته علم نشته چې قیامت په خپل قائمېږي.
د قیامت قائمېدل دې علم الله به وفي ولكن سأحدثك ذبتا تبيانكم عن اشراطها د علامات د چانه د قیامتنا اشراط نه مراد علامات اشراط نه مراد مقدمات د قیامت دي نو والو امور د قیامت چې هغه ځان د قیامت پر راتلو باندې نو هغه به د ذکر هغه د رضا ولدت الامه ربها چې سلوتي کوي د خپل مالک لرا فذاك من اشراطها دا د قیامت د علامات نه تشریح کړو واذا كانت العرات او کله چې بربن الحفات پیلوچو رؤوس الناس دا سرداران د خلکو شي هغه خلک بربن وو او پیلوچو سبنو د خلکو سرداران او مشران وو فذاك من اشراطها دا د علامات د قیامت نه واذا تطاول رعاء الفهم کله چې فخر کوي هغه سرون کې د چا د ټولو بيزو بچانو والا په بنیاد په آبادی کې هغه خلک چې ګړي بيزي به سره ولي دا هغه د ګړو فهم دا د ګړو بيزو بچیتا هغه دی یا د یوازې بيزو بچی ته ویل کی او څوګي دا مختص د بيزو بچی کوي او څوګي نه دا د پوکانو بچو تم په هم ویل کی هغه تم ویل کی په هم دا جمع د بهیم دا وهم جمع د بهیم دا دی وجنه بهیم ټول ته ویل کیږي نو دی وجنه دا بچي دا ورکوټه وی دراده اته وجنه نو دی وجنه خرجي لره کوي نه دا صفت دی بل د بارره نو دا ټول کو بهیم ټول ته ویل کی هغه نه فن سر او خلق کوي ګن او خلق کوي لیکن سپین او کوي ټول او کوي نه ځکه دې ته کوم ویل کی او یا مراد دینا د بيزو بچا د موضوع او د بيزو بچان رعاء الفهم فخر کوي هغه سرون کې د بيزو بچان په بنیاد په آبادی کې د زما آبادی کو چټه دا زما سوچ چټه دا زما مضبوطه د استا کمزور دا زما په خد استا حامد دا فخر فذا من اشراطها دا د علامات د قیامت نه فی خمس او علم د وخت قیامت فی خمس دا په پینځه سيزونو کې د شلا علمهن دې پینځه سيزونو علم نشته الا الله مگر الله تبارک وتعالى تا ثم تعالی صلی الله علیه وسلم یہ نبی صلی الله علیه وسلم ان الله بشک الله فرمانه ان الله لا عنده فريد لا علم الساعه علم د قیامت دې ان الله عنده علم الساعه دا شنوي علم الساعه عند الله علم الساعه ان عنده علم الساعه دغه ته مقصود حصر دی او حصر دلته حصر شی په دوه طریقو باندې یو عنده خبر مقدم دی او علم الساعه مبتدا مؤخر دا تاسو ویلي تقدیم محقوق داخل فی الحصر والاتصال او دویم دا دی دا ان الله تقدیم سره مزید حصر پیدا شي چې دا مقدم کو دې سره مزید حصر پیدا شي ځکه وی وينزل الغيث الله تبارک وتعالى نازلی باران درا سوال داره چې ته علم د نزول د باران واجب تعالی سره دلته چې کوم د محکمه مسلمیات والا دي هغه اطلاع ورکړي اکثر اغم درست موږ د علم نه مراد علم قطعی دی علم قطعی الله تبارک وتعالى لره محکمه لرا علم قطعی دی علم سنوي ځکه هغه وایي چې امکان د باران دی دا سنوي چې خامخا باران کیږي او کله وایي چې باران وشي چې ګوري اسمان شینوي اسمان شین باران ونشي او کله وایي چې جنو داسې به وشي طوفان بری شي ایسه جمرې نشي ځکه هغه امکان نو په امکان سرزان خلاصي او علم د باری تعالی علمي قطعي دی د محکمه والا علم ونی دی په ګمان باندې خبره کوي حالات باندې خبره یاد اده چې هغه ته علم اجمالی تفصیلی علم چې باران وکي څومره سات کې وکي په کم ځای کې وکي کم ځای کې به وريږي د دینه به څومره پټې سیرا وکي څومره غیاګانې به ټوکيږي څومره ساروي به خړو وکي څومره انسانان به پیدا شي دا علم شته دا علم هغه ته نشته علم کلی دا الله تبارک وتعالى ويعلم ما في الارحام الله تعالی علم دې د هغه چې کوم فرحم کې دي معنا دا فرحم کې چې بچی دی دې علم الله تبارک وتعالى سره کته سوالو کې چې الته د اتروسون په ذریعہ باندې هغه باندې خو دې معلومه چې دلته دینه معلومیږي چې بچی شتل
اگر که مذکر مؤنث نه معلومیږي دې شي نه معلوم شي چې مذکر مؤنث داخل ته ولګي مذکر مؤنث معلومي دا رسوم باندې معلومیږي دا کرانم دا معلومي په ذرای باندې هغه معلومي نو څه دا جواب وکا چې ډاکټر علم هغه جوسي دی ډاکټر علم جوسي دی مکمل کامل کلی علم د الله تبارک وتعالى لپاره دا علم کلی نه دی معنا دا چې د دې څومره مؤنثات دي په رحمونو کې څومره ذکور دي به دا ذکور مؤنثات دا جنتی الکان چې په رحمو کې دي دا نیک وخت دي کدا بد وخت دي دا پته ورته نه آیا دا خياران دي کدا لیونیان دي آیا دا چې پیدا شي د دې نه بجاهل جوړيږي عالم جوړيږي د دې نه باندې سړی جوړيږي کپس سړی جوړيږي علم کلی الله تبارک وتعالى ته حاصل دی هغه د علم حاصل دی علم جزئی دی او علم کلی ولا نشته علم جزئی او جزئی علم ولا حاصل دی کلی علم دا نشته وما تدري نفس او نبيوتن ما ذا تكسب غدا چې زباب تکم دا علم الله لا وما تدري نفس نفس فتنشت بأي ارض تموت چې کوم سمکه به تمن کې دا علم الله لا دی وجنه دا پته لګي نه چاته سليمان عليه السلام هغه یو څه سره ناس اسرائیل علیه السلام را دې څه څه وکړه چې وی کتلې هغه ورته نه باندې وکړه نو تاسو یې زه غوډي سړی نه اورې دما دی هوا ته حکم وکړ ما ټیر فلاني وطن ته ضرور شي سړی نه دی ویری هغه چې هوا په هوا کو ورته ورسو اسرائیل علیه السلام سليمان السلام دې الله را پیل چې د فلاني په روح با په فلاني ځکه قبض کې زه حیران چې دا خو د میاشتو مزل دی دا خو څنګه تزيد روح به څنګه اخلم یو ور الله شاته چې نظر می ورسو بیا غلان دغه زمو څه ورغه الکتین روح قبض ځکه انسان ته پته نشته دا چې تمکه ان الله علیم خبیر قال ابو هريره ثم ادبر الرجل کړي شاوال او الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم علی الرجل کړي واپس کړي فاخذوا ندیونی و نه يرده دې د پاره چې واپس کی فلم يرو شيئا دغه دا جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه هذا جبريل دا جبريل عليه السلام جاء راغله ليعلم الناس خلق توفي دينهم قواعد دين اصول دين ورته بیان کی اوایا بعدها اذا ولدت القامه قیامت علامه ده جوین پیدا کی بعدها فرمانه لرا یعنی السراریا مراد السراری وی دې مراد دي سراری جمع سریه دا سریه هغه جاری دی ویل کی چې دا وته د پارونی ولې شي دا ماخوذ سر نه دی سراری د سر نه سر نکاته ویل کی ابو الهیثم وی دا سراری دا د سر نه سر معنا سرور خوشالي دا دې د سریه کې ویل کیږي دا وینځم دا خوشالي د مالک وی دا د مالک خوشالي وای سلونی پیغمبر سلام فرمائے صحابو تسلونی زمانہ تپوسو کی وحابو صحابو بانے روب راگ ان یسالوہو صدیق تپوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کی تپوس کے نو کی روب راگ وہ سوال دادے کہ نبی علیہ السلام سلونی او حالن کے الطویلا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم او دل تسلونی ہوئی موږ دا مخالفت هغه نه سره نه الته منع د سوال نه راغلی دا ذکر دلته ممانعت مطلق ممانعت نه مراد نه دی لا تسالو تاسو د نبی رسول الله نه تاسو مکوي د کمانا دادا د کمامل به فيما يحتاج اليه چې هغه ضرورت وي او تاسو کوم سوال ته محتاج هغه د نبی رسول الله نه کوي نو د فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا اهل علم نه تاسو کوي کتا تاسو کوم مسله کې نه پیږي نو معلومه شوا چې کوم سوالونه تاسو ضرورت وي هغه سوال کوي او چې کوم تاسو ضرورت نه وي تاسو تاسو حضور سوالونه مکوي نو منافات تعارض نشته دي و سوال دار چې مفید سوال کول نو صاحب کرام هم ویریدل دې فائدہ من سوالونه نه ولې ویریدل نبی رسول الله نه تاسو صحابه کرام کړل
ډېر کم تاسو شوی په قران کریم کې يسالونك عن المحيض يسالونك عن الاهله سوالونه نبی له سلام نشوي دي او ډېر کم شوي دي يسالونك ماذا ينفقون تقریبا یو څو سوالونه شوي ډېر سوالونه نه دي د مفید سوالونه صحابه کرام ویل دا ونی موږ دا د دې وجنه صحابه کرام ویل دا سنا خدا نه خواستا دا سوال ظاهر کې مفید وي لیکن په نفس الامر کې بغیر مفید وي ذکر الله لا تسالوا عن اشیاء تبد لكم تسؤكم دا سنا به پایدې سوال د نبی صلی الله علیه وسلم دې نه مانل شوی دا یو سوال ظاهري و مونږ ته پیدامن کاریږي حقیقت کې و پیدامن نوي نبی صلی الله ادب د پیغمبر اسلام احترام د صحابه کرام کو سره کېو دې دا ویل چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم احترامي ونکو نبی صلی الله علیه وسلم به قدر نه نشي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم له تاسو ډیر کم کړی دي او مفید سوالونه چې کولم صحابه کرام دا ویل دي وایا عالم تخشر احسان تشری ان تخشر الله الله نه ویریږي او مخکراغ احسان تشری ان تعبد الله احسان دا چې عبادت الله وکي مخکې عبادت ذکر شو مخکې اشاره دي ته کوي چې مراد عبادت نه خشیت والا عبادت ده هغه عبادت معتبر دی چې هغه کې د الله ویروي د الله تبارک وتعالى خشیت وي اذا رأيت المرأة تجسد بني تجد ربها اغوذك فالمالك فذاب من اشراتها واذا رأيت الكفاة شعوبني اغفيل العراة بربن الصم الكفما اغكان او كنگيان ملوك الارض شدا باشاهان دزمکشی مانا هغه کمزوري خل چې د خبرو قابل نوي د خبرو اوریدل قائل نوي هغه بابا شان د نکشي فذاك من اشراتها واذا رايت رعاء البهم فلشوي دي سرون کې دي بيزو بچي د ګړو بيزو بچي سره يتداولون دي په فخر کې په بنيان په آبادی کې فذاك من اشراتها في خمس من الغيب دا بيت سيدنا د غيب لا يعلمهن الا الله ثم قرأ بنبي السلام ولسل آیات آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام اراد اراده وا ان تعلموا يا ان تعلموا كتاب تفقه تعليم ده اذ لم تسالوا فاغه وخت چې تاسو سوال زمانہ نه کولا تاسو ته تعلیم ده چې د پیغمبر علیه السلام نه سوال کوي د ضرورت سوال کوي او چې تاسو منی شي وی تاسو د هغه سوالونو نه چې هغه ضروری نه وي او چې کوم ضروری سوال نه وي نو تاسو کوي لکه څنګه چې دې کس تاسو کو دې کې دا صدا اشاره الله ایوه